ملګرو په نن ولاګ کې مو د تخسره کلی خستا غوښه کې مزدار باربیکیو کوو. مازیګر ټایم به د کلی غره سایډ ته ځو او د کلی خستا نظرې به تاسو ته ښیو او دینه بعد به تخسره کلی حسن ولا مشهور سیخونه خورو او شپې لیټ ټایم به لوډو گیم چیلنج کوو او د ولاګ را سره اخیری پورې وګورئ. السلام علیکم ملګرو، امید کوم تاسو بروغ جوړه او خیر خیریت سره بوئ. نن سبا وختي ته 12 بجې را پوهېدلم او ښه مزیدار ناشته مو وکړه او خپل کور سره بډۍ ته راووتلم. ماشاءالله ډېر زیات مزیدار موسم او تاسو د خستا غره نظرې کتلی شئ. دینه بعد ما خپل خواږه ترور زمانم ځان سره کو حماد بھائی اور شهاب بھائی روان شو د کساب دکان په طرف باندې. 4-5 منټ کې کساب دکان ته ورسېدلو او دلته نه تازه او د خستا د سیخونو غوښه بورته اوس راخلو. حبیب بھائی وته د خستا پتون نشپګو کیلو غوښه کاټ کله او حبیب بھائی ډیره مزیدار غوښه د سیخونو د پر راکله. اخرای کې ور سره لاغو ان شاء الله اوسګه هم را واخسته د سیخونو کې اوسګه ډیره زیاته مزه کوي. غوښه راخستونه بعد واپس خپل کور طرف باندې روان شو. کور ته رسیدو سره غوښه مو ته توش کې واچله او د سیخونو د پر مزیدار کټ کوو. زه او شهاب بھائی وته کې نستلو او غوښه کټینګ مسٹارټ کلو. سیخونو د پر تکي سمره وړې او مزیدار کاټ شي نو غوره زر اور خې پخېږي. الحمدلله 20-25 منټ کې ټوله غوښه مکاټ کله او دی مزیدار غوښه کې بشپې لیټ ټایم خمزدار باربیکیو کوو. دینه بعد مور باندې مالګه اوګه او تیل واچول او نرمیدو د پر مکیک دوله تړي شو نو مول چې سره سره مزدار انوړا ورته او خورخه مزو سره انوړې خوړن نه بعد فهیم بھائی دکان ته راغلو. مسالې کویلا او بوتلې مو تر واخستلې او چای سکل د پر مو ته د نمک پاره او خمزدار فرایز هم را واخستلو. موسم ډیر زیات مزیدار او ما اور شهاب بھائی وته د غره په طرف روان شو او ماشاءالله د غره سایډ نه د مونږ کلی خستا نظر ډیر زیات مزه کوي او څومره هم مسافران ورونه دا ویډیو ګوري نو غو به دا کلی خستا نظر ډیر زیات مس کوي. الحمدلله برنو سره طلبونه ډک شوی دي نو ډیر زیات خوند کوي او د خستا څورلا کې نظرې نو ډیر زیات مزه کوي. مزدګار ټیم شو نو مول لاړ شو د اسن بھائی له خمزدار سیخونه وخورو. وکی سره د اسن بھائی او د شیدو بھائی لوس کې د سیخونو څوک مزه د پاکستان کې پتا ست په هیڅ ته کم ملاو نشي نو بس مو متخپل سیخونو اډر ور کول او 10-15 منټ کې مول سیخونه ریډي شلو. نو دینه بعد مو ته خمزو سره وخړل نو ماشاءالله ډیره بهترینه ذایقه و. مخام ټیم شلو نو بس د مو ته کورتی ځان را ورسولو. کور ته رسیدو سره مو ته کویلا بالا کله او بخمزدار سیخونه کوو. 60-70 سیخونه اټول مو ته په وی بری باندې ډاک کلو مول چې بار ډکوانی نه خلاصو. واسه بھائی شهاب بھائی او حماد بھائی مو ته سیخونه تکینول مل تاسو خمزدار پخه کېو. دا مزیدار د کلی غوخه ول سیخونه پخېږي نو کتون کو بوته هم لازمی خولې کې وبرغلی وي او کبیا ور کې سوک باربیکیو لور وي او د شپې لیټ ټایم دا ویډیو ګوري نو بیا خو د معذرت غواړم. خیر دینه بعد مو ته سیخونه په مینی باندې پخه کلو او اوس به مزو سره مون خورو. ماشاءالله ډیره زیاته بهترینه ذایقه او اخرای کې مو ته دا مزدار د وزګي ول سیخونه هم خړلو او دا سه ډیر خوراک وکي او اخرای کې ورپسې شنه چای وس کې کنه نور هم مزه زیاته شي. دینه بعد مو ته لوډو را واخستل چې دوا گیمونه د لوډو ول وکو او خمزدار چیلنج وکو. ما اور شهاب بھائی ورته یو ټیم کې شلو، واسه بھائی اور حماد بھائی ورته بل ټیم کې شلو او الحمدلله پهلا میچ مو وګټلو او دواړه مو بیتوړه راوستلو. دینه بعد کو چې پهلا میچ خو تاسو وګټلو اوس دویم میچ تر ازه دویم میچ کې مو پته لګي. بس ما اور شهاب بھائی هم دا چیلنج ایکسپټ کومول راځي ته دویم میچ هم د نه وګټو. خو خیر دویم میچ را نه دوه وګټلو او خپل حساب برابر کلو. خو خیر لوډو کوین نه ډیر زیات وږي شو نو د پپس او کولډ ډرینکس مو ته هم وسکلو. امید کوم د نن ورځې ولا مزدار غونې ولاګ به تاسو خوښ شوی نو لایک شیر کمنټ لازمي وکړئ او دعاګانو کې مې یاد ساتئ.